أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 3 او د سورت رکو نمبر 19 آیت نمبر 158. یو وخت داسې و چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله په حکم باندې خپل بیبي هاجره ابه او خپل وړوکی د غیږې بچی حضرت اسماعیل علیه السلام د مکی مکرمه په دشت بیابان کې دا اوس چې کوم ځای کې خانه کعبه د بیت الله د دې او د صفا مروه د زمزم د اوبو د اکوي چې دی په دغه ځای کې د خپل بیبي او بچی د الله په حکم باندې پرېښودو او ابراهیم علیه السلام ته لاړو. هاجره ابه او اسماعیل بچی چې د هاجره ابه سره دغلته پاتې شو نو دوی سره لږه غونتې کې توخه د خوراک سکاک چې څه ورسره و او لږې اوبه ورسره په مشکیزه کې وي. اوس دغه اوبو او دغه توخې باندې چې هاجرې ابې څومره وخت تیرولی شو هغومره وخت پې تیر شو. بیا چې خوراک ختم شو او سکاک اوبه هم ختمې شوې او گیر چاپیره چار چاپیره دشت بیابان دی، نه انسان په نظر راځي، نه چرته یو بوټی شته دی او نه چرته یو حیوان او نه چرته یو مارغه په نظر راځي. یک یوازې تنی تنها یو زنانه ذات هاجره ابه او یو ورسره د غیږې بچی. نو د هاجرې ابه چې خوراک او توخه سکاک اوبه ختم شو نو په وجود کې کمزوري راغله، ماشوم تپیم ختم شو په وجود کې. نو حضرت اسماعیل علیه السلام دا بچی لوږې ونیولو، لوږه پرې راغله او هاجره ابه هم جسمانی توګه باندې کمزورې شوله. اخوا خوراک نشته، دی خوا اوبه نشته، دی خوا ماشوم ته خوراک نشته. نو هاجرې ابه ته د خوراک تکلیف چې و دا تکلیف ورته کم ښکارېدو او د مور په غېږ کې د ماشوم دا تړتقې وخل د خوراک دپاره جړل دا زیات تکلیف دی د مور دپاره. مور باندې او پلار باندې که هر څومره سخته راشي دوی یې برداشت کی، خو د مور پلار په غېږ کې په بچي باندې چې سخته او تکلیف راشي نو د مور پلار ته دا زیاته زورونه ورکوي د دې ماشوم نه. ماشوم ته به تکلیف لږ وي، مور ته تکلیف زیات وي. نو هاجرې ابې ته د بچي دا لوږه او تنده دا د هغې نه برداشت نه شوه. نو الله ته یې سوالونه کول چې یا الله ته مهربانه شه او څه لار جوړه کړه. دا چې کوم ځای کې اوس د زمزم کوي دی په دغه ځای کې د خپل بچی یې واچو او د بیت الله په خوا کې دغه ځای کې صفا یو غونډۍ وه، داسې یو غر و، غټ غر نه خو وړوکې یو غونډۍ وه د غر په شکل، او مروه نومې دام یو غونډۍ وه، صفا مروه دا واړه واړه غرونه. نو دا چې کوم ځای کې د زمزم کوي دی دغه ځای کې اسماعیل علیه السلام بچی اچولی دی او هاجرې ابې د صفا غونډۍ ته بره وختله. گیر چاپیره نظر اچي که څوک انسان په نظر راځي څوک وي چې مدد ترې وغواړم. زنانه باندې چې سخت او تکلیف راشي نو چې خپل نارینه ورسره وي نو دا سخته پې اسانه شي، خو زنانه سره چې خپل نارینه نه وي او خپل سړي ورسره نه وي نو دا تکلیف بیا د دوی دپاره یو په دوه سیوا کېږي، یا چې بل څوک د دم د لاسي ورسره نه وي نو بیا هم تکلیف زیات شي. صحبه دلته به پکې زه تاته یو خبر وکړم، دا ماشومان چې ناجوړه شي که نه، زه په دې هسپتالونو کې لږ وګرځېدم راوګرځېدم نو لکه ډغرې مې ووالې نو دا خبره مې په سمجھ کې راغله. نو تاسو ته مې مخه هر کله چې ستا په کور کې یو ضرورت راپېښ شو بازار ته د تلو یا ماشومان ناجوړه شو اسپتال ته د تلو نو زنانه تنې تنها مه لیږه.
د کور وسره یو تن یو نارینه خامخا ځای صیبه د بازارونو خو حالات تا ته پته ده چې خراب دي صیبه نو په دې وجه د زنانو سره بازار ته د کور یو نارینه خامخا ځای زنانه تنې تنها یوازې مه پرېږدی بازار ته هر څه دپاره چې ځي پخپله ورسره ځه زوی دې ورسره ځي خاوند دې ورسره ځي پلار دې ورسره ځي رور دې ورسره ځي دا خبره فرض ضروري او په ځان لازم وګڼه داسې نه چې هو پیسې والا زه لاړم دیاړی له زه بس ته لاړه شه ځان نه وکړه نه داسې کار مه کوه بل چې اسپتال ته ضرورت راپیښ شي او دا خپل بچی یا څوک د کور بیمار شي نو زنانه یوازې اسپتال ته مه لیږه د اسپتالونو حالات ډېر سخت وي صیبه ډېر مشکل وي او کله کله ایمرجنسي جوړه شي نو دا زنانه ذات ته کم خوا به منډې وخي نه ورته په اسپتال کې د ټیسټونو ځای نه معلوم وي نه ورته د ایکسرې ځای معلوم وي نه د سړي په شانتې تکړه منډه تړله وخلی شي نه هغسې معلومات لري څنګه چې سړی لري داسې حوصله نه لري زنانه ما په دې اسپتالونو کې داسې داسې حالات ولیدل او داسې داسې زنانه مو لیدې اوس به رانه سبق پاتې شي په بل بل طرف به نو تاسو مهرباني وکړئ چې د اسپتالونو ته زنانه دې یوازې نه ځي که سړي ورته ویم چې زه ته لاړه شه نه وی ما سره لاړه شه او دا سړي دې په خپله کوشش وکړي چې د خپلو زنانو سره خامخا دې ځي خامخا تنې تنها بلکل مه پرېږدې نو دا مشکل به بیا اسانېږي صیبه دا اوس چې په دې یو 2 هفتې مخکې ما خپله بچنګې دغه ته بوتلله دې اسپتال ته د چیکپ له مې بوتلې وه ښه کافي ګزارۍ شوې وه نو هغه مونږ خو هلته بلد شو نو هغه ایمرجنسي ته چې زه ورغلمه نو یوازې تنې تنها پیغله زنانه وه او هغه پړونه یې په سر کړي او د غېږې کچې ماشوم یا به د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو او هغه په هغه باندې اچولي دی هغه هلک وله په دې سینه باندې داسې نرۍ نرۍ زور کوي پمپینګ ورته وایي پمپینګ وله کوي 2 منټه تیر نه او هغه غریبه داسې حقه حیرانه وه او پریشانه م وه نو هغه سړی ورته وایي چې ډاکټر ورته وایي چې خورې په دې کې خو څه نشته دا خو وفات شوی دی نارینه در سره شته ورشه نارینه ته آواز وکړه د هغې غریبې د دې خپو نه یې ځمکه وتښتېده چې خدایه داسې وشو لکه د کوره بچي هغې کې راوړو چې اسپتال ته ځم ډاکټر ته یې ښیم او هلته 2 منټه تیر نه دي د بچي نه سا ووتله صیبه ورته وی موبایل له سره شته وي موبایل خو را سره نشته د خاوند نمبر د چا را سره شته چې هغې ته ټلیفون وکړمه مونږ به دله وکړو سم هغې غریبې خولې بنده شوه خبرې نه شوې کولی رنګ زیړ پیړو او ټوله رپي چې خدایه داسې وشو نو په داسې حالاتو کې چې ستا زنانه اسپتال ته لاړ شي او داسې حالات راپېښ شي او د کور نارینه ورسره نه په دې زنانو به څه تېرېږي دا خو کمزورې مخلوق دی کمزورې ذات دی نو خامخا د اسپتالونو ته خپلې زنانه یوازې مه پرېږدئ یو تکلیف په دې باندې بیا یو په 2 سیوا کېږي صیبه نو چې نارینه وي نو حوصله به ورکړي چې څه منډه تړله وي هغه به وکړي صیبه زنانه ذات په څه وکړي نو حاجرې ابی باندې دا تکلیف یو په 2 سیوا شو په دې وجه چې نارینه ورسره نه و خپله اگر چې د الله په حکم باندې ابراهیم علیه السلام تلو الله تعالی وله وسیله جوړوله خو هغه تکلیف او سخته خو امتحان او ازمایش خو مشکله مرحله خو پرې راغله که نه نو حاجرې ابی د صفا غونډۍ ته منډه کړې بره لاړه نو د هغه ځای نه بچي ته هم ګوري او یو خوا بل خوا هم ګوري څوک په نظر نه راځي د صفا نه بیا مروه غونډۍ ته یې منډه کړله لاړله هغه ځای نه چې غونډۍ ته ورسېده نو بیا هم بچي ته هم ګوري شاته چې بچي په نظر راځي که نه راځي نو چې د صفا او د مروه دې غونډۍ ته به وختله نو بچي به په نظر راتلو اسماعیل علیه السلام او یو خوا بل خوا ښه کافي میدان به مو ته ښکارېده خو څوک ښوونه نو داسې او چې د غونډۍ نه به راکوز شو لږ دې درمیان ته به راغلله نو هغه ځای کې دا به لږه کنده وه نو بیا به ورته بچي په نظر نه راتلو نو دغه ځای کې به یې لږه منډه ووهله دې غونډو طرف ته په دا مینځ کې به یې لږه منډه وهله او چې دې غونډۍ طرف ته به شوه نو بیا به لږ په مزه شوه داسې 9 چکرې حاجرې ابیوالي دي د صفا نه شروع شوي ده او په مروې ختم کړي دي 9 چکرې او 9م چکر یو چې حضرت حاجره به په مروه غونډۍ باندې ولاړه وه او اسماعیل علیه السلام بچي لتې وخلې دا ماشوم چې جاړي که نه نو لاسونه هم وخي او خپې هم وخي داسې دا لتې وخلې په شګو کې الله حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږلو او کوم ځای کې چې د اسماعیل علیه السلام پوندې وي دا خپې وي دغه ځای کې خپل وزر ووخه هغوی خپل وزر ووخلو
او الله تعالی د زمزم د اوبو چینه را پیدا کړل سیبا د پوندونه د خپو د غزینه اوبر روانې شوې حاجری ابه د مروا غونډې نه ولیدل رامنډ کړل سیبا چې څنګه رامنډ کړل وبخو داسې چړې غونډې کوله اندر روانې وي سیبا نو د حاجری ابه په دې شګو کې کېناستله او دی اوبو ته د شګو بند وخی او په خپل جبه کې وته وی زمزم زمزم مطلب ودرېګا نو د دې زمزم ټکی معنی و ودرېګا دغه اوبو نوم کې خودلی شو نوم مشهور شو زمزم د زمزم اوبو او دغه چینا الله تعالی اوبر وټو کولی په دې اوبو کې الله تعالی دا طاقت کې خودو چې بیک وخت یې د حاجری ابه تند ختمولا یې لوګه ختمولا یې د خوراک کار کولو یې د سکاک کار کولو تر هغه پوری الله تعالی چې تر سو پوری د نور خوراک سکاک تنظیم او بندوبست نو کوي هغه پوری حاجری ابه په دغه وبو باندې الله تعالی د غوی د خوراک تنظیم هم کړی دی او د سکاک هم کړی دی الله جل شانه ته د حاجری ابه د صفا او د مروه غونډه د منډي دومره خوخي شولي او دومره الله تعالی ته مقبول شولي چې ابراهیم علیه السلام کله خانه کعبه تیار کړه او دعا وکړه ربنا وارنا مناسکنا چې الله مونږ ته د حج مناسک وخایا نو الله جل شانه وتوی چې د بیت الله د خانه کعبه طواف وکي نو دې سره سره بیا د صفا مروه طواف هم کوي صفا مروه کې بم او چکر واخی دا عبادت تی مناسک حج دی نو ابراهیم علیه السلام بیا خپل قوم ته دغه زمانه خلکو ته دا طریقه خودله نو چا چې با که عمره کول او که حج به کولو چې د بیت الله طواف او د خانه کعبه طواف به وکړو نو ورسره به صفا مروه کې سعی کوله منډې به وخلي ډیره زمانه پکې تیره شوه یو وخت داسې راغی چې یو قبیله و د هغې یو سړی اصاف نوم او د بلې قبیلې یو ښځه و د هغې نوم نائله د اصاف سړي او د نائله ښځې د خانه کعبه په خوا کې په بیت الله کې دنه بدکاری وکړله زنا یې وکړله د الله جل شانه عذاب په غزه باندې نازل شو او د دې دوانو نه الله تعالی کانی جوړ کړل دغه زماني خلکو چې دا منظر ولیدو نو هغه خلکو ته ډیر زیات عبرت واغستو نو دوی دا دوانه کانی اوچت کړل د بوتان یو د اصاف سړي دا بوت او یو د نائله ښځې دا بوت نو د اصاف دا بوت یې د صفا غونډې د پاسه کې خودو او د نائله د بوت یې د مروه غونډې د پاسه کې خودو د دې لپاره چې مونږ د خانه کعبه طواف وکړو نو دا غونډې خوچته وی کنه نو چې څوک هم غیر چاپیره طواف هم کوي او غیر چاپیره ګرځي نو چې دوی ته دا ښکاري چې دا هغه بد عمل دي چې الله په کور کې بدکاری کړي دا والله په غزه عذاب نازل کړي دي او چې بیا د دینه فارغ شي او صفا مروه غونډې کې منډي وکړو نو بیا به خلک ګوري نو عبرت پتی اخلي نو خلکو به بیا د بیت الله طواف هم کولو او بیا به صفا مروه غونډې کې چې منډې وخلي نو چې صفا غونډې ته به وختل نو به کتل دا هغه د خدای په قهر اخته نو هلته به تو یا خدایه توبه توبه توبې به خلکو ویستلې چې مروه غونډې ته به راغلل دې ته به وکتل نو بیا به هم توبې ویستې خلکو به د الله تعالی د قهر او د عذاب نه یریدل او توبه استغفار کیدل به ډېره موده پکې تېره شوه یو پیړۍ تېره شوه بیا بل او بیا بله نو یو پیړۍ چې تیره شي او بیا بل نوی نسل راځي که نه نو د شاته پیړۍ هغه خبره بیا د خلکو نه یري چې دا څه چل شوی و نو ډېره زمانه چې تیره شوه او نوی نسل راغی نو د خلکو د ذهنونو نه دا خبره ووته نو د بعضې خلکو په ذهنونو کې شیطان دا خبره ور واچوله چې د صفا دې غونډۍ ته ورسېږې نو په دې اصاف باندې لاس راکاږې او چې دا مروه غونډۍ ته ورسېږې نو په دې نائله بوت باندې لاس راکاږې نو چې څوک په دې غونډۍ ته ورسېدل نو په دې بوت پې داسې لاس راکړو چې څوک په دې غونډۍ ته وختل نو په هغې بوت پې لاس راکړو بیا پکې یو پیړۍ بله تېره شوه بله پیړۍ راغله نو په مزه مزه پکې خلکو بوتان ښکلول شروع کړل او یو زمانه داسې راغله چې شیطان خلکو ته دا خبره ور واچوله دي دماغو ته او ذهنونو ته او خلکو ته دا طریقه ورښوده چې دا خو ستاسو خدایان دي هلته به د خانه کعبې طواف وکړې دا به عبادت وکړې او صفا مروه غونډۍ کې منډې وخل څه دي خو د دې خدایانو دپاره دي که نه نو چې صفا غونډۍ ته وخیږئ نو د اصحاب بوت ته به سجده وکړې او چې مروه غونډۍ ته وخیږئ نو دې بوت ته به سجده وکړې نو بیا ورته خلکو سجدې شروع کړې عبادت په ځای پاتې شو شرک شروع شو صحیبه او دا
دغه رسم را روانو تر دې چې د مکی قریشو ته تر دغه زمانې پورې به خلکو داسې کول. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی هغوی ته نبوت ورکړلو، د اسلام رڼاګانې هر طرف ته خورې شولې، نو د صفا غونډۍ نه هغه بوت لرې کړی شو، مات کړی شو، ختم کړی شو، او د مروه غونډۍ نه هغه بوت ختم کړی. اوس هغه اصل حقیقت نه خو خلک خبر نو چې دا د حاجرې ابې د منډو هغه صله وه او د الله د طرف نه فرض شوی عبادت و. د خلکو ذهنونو کې دا خبره پرته وه د مکې د اوسیدونکو د مشرکانو چې دا خو مونږه د دې بوتانو د دې د وجې نه په دې صفا مروه کې منډې وهلې. نو صحابه کرامو مسلمانانو ذهن کې هم دغه خبره وه چې دا خو د صفا او د مروه غونډۍ باندې دا منډې وهل د دې بوتانو د لاسه و. نو چې بوتان مات شو، ختم شو، لکه چې صفا غونډۍ او مروه غونډۍ باندې منډې وهل هم د دې اسلام سره څه تعلق نشته او په دې کې ګناه ده، دا نه دي کول پکار. نو د مکې مسلمانانو صحابه چې کوم مسلمان شو هغوی په دې خبره باندې دا عمل پرېښودو، او چې کوم د مدینې خلک و اهل کتاب هغوی خاصم مشرکانو ته مشرکان ویل، نو هغوی به هم په دې وجه باندې د صفا او د مروه غونډۍ سعی به یې نه کوله، دا منډې به یې نه وهلې چې دا خو شرک و، د الله نافرماني وه پکې. بیا بعضې صحابه حضور پاک له هم راغلل او د نبي علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو چې حضور دا صفا مروه غونډۍ کې خو منډې وهل دا خو د دې بوتانو د لاسه و، نو چې بوتان ختم شنو بس په دې کې بیا دا منډې موخل نه دي پکار. نو الله جل شانه آیتونه راولېږل چې دا صفا او مروه دا د دې بوتانو نښې نښانې نه دي او د دې بوتانو دپاره په دې کې دا منډې متعین شوې نه وي، بلکې دا خو د الله تعالی د عبادت او د الله تعالی د یادګیرنې د نښو نه یو څو نښې دي. دا خو ستاسو دپاره شعائر الله دي، من شعائر الله. صفا مروه شعائر الله دي. شعائر جمع ده د شعیرتون، او شعیرتون ویل کېږي نښه د یادګار، د یادګار نښه. نو دا د حاجرې ابې یادګار و چې الله به طور عبادت فرض کړي وو په دې مسلمانانو باندې. نو الله حکم راولېږو چې دا تاسو باندې په دې کې منډې وهل او سعی کول دا ګناه نه ده، بلکې دا خو د ثواب کار دی، عبادت دی. نو څوک هم چې په تاسو کې حج کوي او که عمره کوي چې د خانه کعبې طواف وکړي، نو دې سره سره به د صفا او د مروه غونډۍ په منځ کې سعی به هم کوي، منډه به وخي، اوه چکرې به وخي. سیبه اوس یې دغه غونډۍ وارې کړي دي، سیبه هلته یو برنډه جوړه کړې ده، نو یو خوا بل خوا د صفا او د مروه غونډۍ طرف ته شنه لیټونه دي او په دا منځ کې چې کوم د منډې ځای دی هلته سره لیټونه دي. نو هلته چې سعی یې کوي نو د شنو لیټونو سره به په مزه مزه ځي او دغه سرو لیټونو ته چې ورورسېږي نو بیا به لږ غونتې کې ګړندې ځي، سړي به ګړندي ځي، ښځې به په ټوپونو نه ځي، ګړندې به نه ځي، ښځې به همغه خپل یو شان رفتار کې ځي. ان الصفا والمروة، بېشکه صفا او مروه، بېشکه دا غونډۍ د صفا او غونډۍ د مروه من شعائر الله، د نښو د یادګیرنې د الله تعالی نه دي. فمن حج البیت، پس څوک چې وکي حج د بیت الله لره، او اعتمره یا څوک چې وکي عمره، فلا جناح، پس هیڅ ګناه نشته، علیه په ده باندې، ان یطوفا چې طواف وکي، سعی وکي، منډې ووهي، بهما په دې دواړو غونډو باندې. ومن تطوع خیرا، او څوک چې د زړه په خوشحالۍ باندې وکي خیرا کار د نیکۍ، دا د نیکۍ کار دی، څوک چې د زړه په خوشحالۍ باندې او د الله د رضا دپاره وکي، فإن الله، نو بس بېشکه الله تعالی، شاکر ډېر قدردان دی، علیم پویه ذات دی، ډېر قدردان دی چې د الله د رضا دپاره وکړي، الله به د دې عمل ډېره قدرداني وکړي، ډېر اجرونه او ثوابونه به درکړي. او علیم پویه ذات دی د صفا مروه د غونډۍ په حقیقت باندې، او ته چې دا عمل کوې نو ستا د زړه په نیت باندې چې آیا ته دا د الله د رضا دپاره کې که د بل څه غرض او مقصد دپاره کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.